الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نن چې کوم سبق دی دا د سورة بقره 8 نمبر آیت دی. مجاهد رحم الله وایي چې ګوره الله رب العالمین اول د مؤمنانو صفات بیان کو داغي تذکره وکړه صرف په څلورو آیتونو کې چې الذين يؤمنون بالغیب نوالا وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. او بیا الله رب العالمین په دوه آیاتونو کې د کافرانو ذکر وکړو چې ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. دغه دوه آیاتونو کې د کفارو ذکر وکړو او د دې نه خو د دې رکو نه واخله یعنی د 8 نمبر آیات نه واخله دا تقریبا 14 آیاتونه چې کوم دینو په دې کې ټول کې د منافقانو ذکر دی. د دې نه معلومیږي دا چې ګوره دا منافقان د مسلمانانو د کافرانو ډیر زیات خطرناک چې کوم دي نو دا کافران دي دا منافقان دي. ځکه کافر چې کوم دی نو په مخامخ باندې کافر دی انکار کوي کوم دشمن چې تا ته مخامخ را رواني نو سړی د هغې نه خپله دفاع کولی شي. خو چې کوم دشمن پټي په ښکاره باندې هغه ستا دوست معلومیږي پټه باندې هغه دشمني دغه دشمن ډېر زیات خطرناک. نو دې وجې نه الله رب العالمین د دې په ډېرو آیاتونو کې تذکره وکړه ځکه دې اسلام ته ډېر نقصان رسولی دی چې دا ښه واضحه چې دا خلک یې وپېژني چې دا کم نښې د منافقانو. او داغه خلک دی چې دیو په خوله باندې وایي چې موږ مؤمنان یو او زړه چې کوم دی نو زړه یې کافر و. دقې ته ویلی کېږي منافق چې صرف په خوله باندې اظهار کوي اقرار کوي چې موږ مؤمنان خو په زړه کې کافر د کفارو سره مینه ده د کفر سره مینه ده. دا منافقت د دې لپاره کوي چې په دې دنیا کې زمونږ مالونه محفوظ اسلامي حکومت موږ له حفاظت راکړي او چېرته به جنګ کې څه مال غنیمت میلاو شي باید زمونږ حصه وشي څه دنیوي فایده راته میلاو شي. دا د دې لپاره دا کار کوي. د دې نه پته ولګي دا چې ایمان یوازې د ژبې اقرار ته نه وایي بلکې ایمان د زړه څیز هم دی. ښه چې په زړه کې به سړی مطمئن په دې باندې چې الله یو دی رسولان هغه را لېږلي قرآن د هغه کتاب دی پیغمبران را لېږلي آخرت شته دی قبر شته دی او په قرآن په سنت باندې به دی د زړه نه یقین ساتي. دقې ته ایمان ویلی کېږي. د دې وجې نه خو نبي علیه السلام وفرمایل چې الایمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان چې ایمان دا اصل کې معرفت ته په زړه سره چې په زړه د زړه نه الله رب العالمین سره وپېژني او قول له په لسان یعنی په جو باندې اقرار کول چې زه مؤمن یم او عمل بالارکان یعنی په دې جوارح او د بدن د لاسونو او خپې او ژبه سترګې غوږونه په دې باندې عمل کول دې ته ایمان ویلی کېږي. نو تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان دې ته ویلی کېږي ایمان. ابن ماجه رحم الله دا حدیث نقل کړل امام قرطبي رحم الله دا حواله ورکړله. نو دا خلک چې کم دي نو دا ډېر خطرناک دي. منافقت چې کم دي دا ډېر زیات خطرناک چیز دی. الله رب العالمین د دې باره کې بیا فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار چې منافقان به د جهنم د ټول نه په لاندې کنده کې پراته. الله دې موږ وساتي یعنې د کفارو نه په لاندې کنده کې پراته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د منافق نښې بیانوي چې آیت المنافق ثلاث د منافق درې نښې دي. اذا حدث کذب کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي و اذا اؤتمن خان او کله چې ورته امانت کېښودی شي نو په هغې کې خیانت کوي و اذا وعده اخلف او کله چې وعده وکړي نو د هغې مخالفت کوي د وعدې پاسداري نه کوي. دا د منافق نښې دي. په یو حدیث کې راځي چې کله چا څه جګړه مګړه کوي نو کنځل کوي بدې ردې وایي. نو دې نښو نه
ځان ساتل پکار دي، دروغونه، د واده خلافۍ نه او دغه شانتي د عامه په امانت کې د خیانت نه ځان ساتل پکار دي. منافق نه خري، منافق ډېر خطرناک څیز دی. نو الله رب العالمین د دې منافقانو تذکره کوي. ومن الناس او ځینې د خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا بالله من ایمان راوړلی په الله باندې وبالیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې وما هم او حال دا دی چې نه دي دیو بمؤمنین ایمان راوړونکي د زړه نه مؤمنان نه دي. یخادعون الله دیو دوکه ورکوي الله رب العالمین لره علی ظنهم په خپل ګمان سره. ګوره دوکه خو څوک الله له نشي ورکولی، خدا په خپل ګمان کې دا داسې ګمان کوي چې ګوره موږ الله لګنتي دوکه ورکړه. او یا دلته حسن بصري رحمه الله چې دلته حذف د عبارت دی چې یخادعون رسول الله چې دا د الله رب العالمین رسول له دوکه ورکوي چې موږ مؤمنانو. ځکه رسول خو بنده دی، خو د غیب نه دی خبر، نو پیغمبر له دوکه ورکوي. والذین خلق له دوکه ورکوي آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی، مؤمنان له دوکه ورکوي چې موږ ستاسو ملګري یو، خبرې ترې وباسي بیا خپلو منافقانو ملګرو ته وایي، کافرو ته وایي. وما یخدعون او دیو دوکه نشي ورکولی الا انفسهم مگر دا خپل ځان له دوکه ورکوي. وما یشعرون لیکن دیو په دې باندې نه پوهېږي، په دې خبره نه پوهېږي. وبالا خزعهم راجعون علیهم یعنی په دې په نقصان د دوکې خپل باندې نه پوهېږي چې دیو ته دا اصل کې دیو ته راجع دی. دا نقصان خو به دې ته راجع کېږي. دا خو د دنیا هغه نقصان دی چې دا خلکو اعتماد به پرې ورک شي چې دا دروغجن دي، واده خلاف دي، دا خبرې دي به کړي. خدای خو د دنیا عذاب دی. او په قیامت کې به دې ته وویلی شي یقال لهم ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. په دنیا کې خو دې په دې رڼا پسې پسیر یاسې ځان پسې سولی را سولی، دا خو دنیا ده. خو په آخرت کې به دې د مسلمان نه وروسته کړی شي چې لاړ شي ستاسو رڼا نشته او ځان لاړ شي شاته او ځان له رڼا راوړئ. فالتمسوا نورا، نور رڼا ولټوئ، دوی بیا په تیاري کې پاتې شي. ځکه هلته خو بیا دوکه نه چلېږي، هلته خو د حقیقت سترګې بیا کولاو شي. نو دوی په دې مؤمنانو پسې ځي، هغه به دې ته لاړ شي، دوی به په تیاره کې بیا پاتې شي. الله به ورته وایي چې ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لاړ شي ځان له رڼا ولټوئ. نو فی قلوبهم پزلون دیو کې مرض بیماری ده، د منافقت بیماری ده پکې، د دوکې بیماری ده پکې، د منافقت او کفر. فزادهم الله نو پس زیاده کړه الله رب العالمین دیو لره مرضن دا بیماری ده دیو. نو دا یا خیری دی یا خبر ده چې الله زیاده کړی دا بیماری، یا الله دې زیاته کړي دیو دا بیماری. ولهم او دیو لپاره عذاب علیم، عذاب دې دردونکې. علیم بمانه مولیم، درد ورکونکې. ولی بما کانو یکذبون په سبب د هغه څه باندې چې دوی چې دروغ ویل. همیشه د دوی عادت دا چې دا دروغ وایي او دروغجن چې کوم دی دا ملعون دی، دوی ته به عذاب دردناک میلاویږي. نو الله رب العالمین دې موږ منافقت نه وساتي. په دې ځای بس کو انشاءالله، سبا بیا نور سبق وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.